بدی کې چې د نبی علیہ السلام نوسی شهید شوی دی. موږ یو د دې د وجې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوسی هغه شهادت نورم مرتبه اعلی شوه. او دا میاش الله رب العزت وی ما د برکت او د خیر پیدا کړی دا. نو کم کار که سړی به کې دکان اخلي هغې کې برکت زیاتی. که یو انسان په دې کې نوی کاروبار شروع کوي هغې کې ډېر برکتي، ځکه الله وی دا برکتي میاشت ده او دا څلورې پکې جدا کړي دي. نورو کې هم برکت شته خو دې کې لږ زیات دي. لکه څنګه د انسان بچي ټول په انسان ګراني، خو بعضې بچې پې ډېر ګراني. نو په دې کې دا ګناهګارېږي نه. د خپل بدن دی، چاته خپله پوزه ګراني، چاته سترګې ګراني، چاته خپل سر ویښته ګراني، چاته یو ځای چاته بل ځای ګراني. دا څه خبره نه لري. نو الله رب العزت ته څلور میاشتې ګراني. په دې کې چې واده وشي نو واده کې هم خیر و برکت زیاتي. داسې که ګوري چې ته وایې مثلا په دې میاشت کې د نبي علیه السلام نوسی شهید شوی دی، د نبي علیه السلام نور نوسی او نورې لوریانې هغه په نورو میاشتو کې وفات شوي دي، نو وفات هم یو لوی غم دی. نو بیا پکار دی چې په هغه میاشتو کې به انسان ښادي ونه کړي. داسې یو میاشت نشته دی چې په هغې کې صحابه کرام نه وي وفات شوي یا انبیاء کرامو کې یو نبي پرې نه وي وفات شوی. ځکه ټولې 12 میاشتې دي که نه، او 1,40,000 پیغمبران دي. نو په دې پیغمبرانو کې څه په یو میاشت کې، څه په بل میاشت کې، څه په بل میاشت کې وفات شي. نو د دې وجې نه عزتمندو اسلام د غم او د خوشحالۍ دپاره خپل معیار او خپل وخت مقرر کړی دی. د هغې نه به زیات نه کې. غم او خوشحالي د الله د طرف نه راځي، خو د دې د مناوولو طریقه هم د الله د طرف نه راځي. چې یو غم سړي باندې راشي نو عام د کور والا خلک به 3 ورځې پورې غم کوي. باقي د زړه غم نه ختمېږي. د زړه غم ټول عمر د سړي پلار مړ دی، ټول عمر یې زړه خپوي. نو هغه شریعت معاف کړی دی. خو ظاهري غم به انسان 3 ورځو پورې کوي، د هغې نه پس به بیا نه کیني، بیا پاسي خپل کار به کوي. او ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځو پورې څوک کوي، هغې باندې زیات دی. 4 میاشتې 10 ورځې پس چې وشي بس عدت ختم، څوک ختم. اوس که هغه بل نکاح کوي نکاح کولی شي، دې میانځ کې به نه کوي. که یار دوست یې چېرته لرې نه رالی 3 ورځو نه پس میلاو شو، غم راضي وکړه، خوشحالي وکړه، خیر دی. باقي نږدې خلک به نه ورځي. اختر باندې بیا غم تازه کول دا شریعت کې ناروا ده. یو سړي مړی شوی، غټ مړی شوی، اخترونو کې ته ورځې، دا شریعت منع کړی. غمونه به د خلکو نه تازه کوي، خپله زندګۍ ته خلک پرېږده. او دا شان خوشحالي خپله یو عزتمندو یو ترتیب دی. خوشحالۍ کې به هغه طریقې سره خوشحالي کې چې کوم شریعت کړی، مثلا ډبې به نه ګډې، باجې به نه وې، ګډا به نه کې، دا شریعت مقرر کړي دي. خوراک ښه پخولی شي، خو نام نمود به پکې نه، شرایط شریعت مقرر کړي. او ولیمه به چې کوم دی دې څه ته وایي، او صدقه څه ته وایي، زکات څه ته وایي، هر یو څیز خپل طریقه مقرر. اوس د محرم او د دې صحابه کرامو، د اولیاء کرامو، د پیغمبرانو د اولاد باندې دا سختي موږ ته څه تعلیم راکوي. اصل شی دا دی، دا موږ ته د دې تعلیم راکوي چې ګوره په دنیا کې یو سړی هم همیش دپاره نه دی راغلی. یوه خبره ده، دا یاد لرئ وایي چې زه د الله د محبوب پیغمبر زوی یم او زه د دنیا نه لاړم او نوسی وم. نو ته څوک یې؟ دا موږ ته په حال سره دا پیغام راکوي چې یو لوی سر لاړی نو ستا سر څه شی سر دی؟ سر د پاسه سري، او هغه په سرونو کې چې سرو لوی سرو حسین او محمد رسول الله. د حسین نبی علیه السلام ډېر اوچته مرتبه وه. د ټولو نه لویه مرتبه په مخلوق کې د محمد رسول الله ده. دا به ډېر بیانې. او د محمد رسول الله نه لویه مرتبه د چا ده؟ د الله ده. د ټول نه به زیات الله بیانې. ترتیب خیال به ساتي. لکه زمونږ ښځه چې راشي چې هر څومره ښایسته هر څومره خدمتګارې، موږ ورته کله نه کله وایو زما مور خو زما مور وه که نه، موږ ورته وایو که نه کله نه کله، ځکه د مور ځای څوک نه نیسي. نو بهرحال عزتمندو هر څیز به اعتدال سره کې، چې اعتدال نه کوم څیز وځي هغې نه بدعات جوړېږي، رسومات جوړېږي، او بیا ترې کله ګناه جوړه شي او الله پرې ناراضه کېږي. دې وجې نه د نبي علیه السلام وخت ښځو ته الله رب العزت ویلي چې کومې ښځې په مخ باندې
خپل مخونه وخي وشق جیوب او گریوانونه شلی کپړې شلی لوپټې شلی وی په دې باندې لعنت دا د نبی اسلام د خلی خبري هغه وخت ځو ته ویلي ها جړه انسان کولی شي غم کولی شي غم د زړه نه ختميږي چې کلم دریا شي پلار جړلې شي نبی اسلام خپل بچی پسې جړلې دي ویل یا رسول الله تم جاړې ویل او جړه خو سړي ورځي کنه او جړه خو رحمت ده او دا خو مين او محبت ده نو اول پیغام څومره چې د صحابه کرامو غزاګانی دي جنگونه دي شهادتونه دي ګوره ذکریا علیہ السلام په عرب باندې حلال شوی اونې سره حلال کړي اونې ولا پناه ورکړه او دغه وخت خلکو ولا پناه ورنکړه یحیی علیہ السلام ذبح شوی دی حلال شوی دی په چړو باندې او ډیره مودو پورې ځمکې داغي وینه نه راخکله نو دا پیغمبرانو سره شوي دي ويقتلون النبيين بغیر الحق اس پنا حق سره قتل شو د خلکو خې غوښتل او بهم خلکو قتل کړي دي د پلار نه زیاته مینه او پیغمبر کې خو الله په خوشاله شوی دی زما پیغمبر مال قرباني راکړه او پیغمبرم خوشاله شوی دی ځکه الله د پاره قربان شوما خو الله رب العزت یو عجیب ذات دی الله سړی مکمل نه ختمي الله سړی ګوري چک کوي کله کله ګوره کپڑا منګوالو لک شات لک سیټ تی سری کو نو د دې مقصد دا نه چې کپڑے ته نقصان ورکو دا کپڑا چک کو چې دا باقی کپڑا خدا کنه نو لک شانتی سری کو یو شیلو مثلا ماچس دبه دی یو تیله ولګو هغه ځای کو هغه باندې اس اور بل نکو هغه چک کو چې دا نور صحیح دی کنه نور الله رب العزت چې کوم پیغمبر کوم کس له شهادت ورکړی دی نو هغه ابدي ژوندۍ ډیره اعلی کړی دا ټول عمر ژوند دی ولا ورکړی دی او الله رب العزت به ویلي دی دې ته به مړی نه وای دا د دوی یو اعزاز دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وی اوس بده ته مړی نه وای وی دا ستا ژوندۍ ته مړی ته پسې چې لږ ډېره روټۍ خوري ازمیږي دی نه چې خوب د باندې ډیر شي هم د نقصان درکوي چې در باندې کم شي بیا هم نقصان کوي چې بدن دې ډیر غټي هم نقصان چې ډیر چیتي هم نقصان نو څه شي ته څه شي ټیک د فائدې دشته خو نقصان درکې ارزه کې شته او اصل زندگی حیات خو هغه دی چې هلته هغوی باندې هېڅ تکلیف نشته د هغوی سترګې اوس حقیقي سترګې دي د هغوی روح حقیقي روح دی د هغوی مزې حقیقي مزې دي بوډاوالی پکې نشته تنګي هلته نشته خوراک نه تنګېدل نشته هلته ټولې مزې دي وایي اصل ژوندی خو هغه دی ته نیم ژوند دی او هغه پوره ژوندی دی نو د پیغمبرانو د صحابه کرامو د حسین رضی الله تعالی عنہ دا شهادت من او تاسو سره کوي چې دنیا عارضی ده اول پیغام دا زیبا طوعا او کرهن کدي خوخه یو کدي خوخه نه الموت کأس وكل الناس شاربه مرګ یو پیالی ده هر انسان به یو ځل سکي داسې نه شي ویلی زما پرهیز دی زه پکې دانس کم ستا پلار به هم سکي او ته به هم سکي په دې وښکو به دې راوځي خو په زور به یې دله درکوي والموت سبیل وكل الناس قاطعه مرګ یو لاره ده چې هر انسان به په یو ځل ځي دې کې دا نشته دی جي دا زما د تربور د کور لاره ده زه نه ځمه او دا خو بارډر نه خوا لاره ده زما خوا څه کار دی دلته به بارډر هم کراس کې دلته به خپل وطن هم پرېږدي دلته به په دې کوڅې ورځي که زړه دې خوښي او که دې ناخوښي او که ماشوم یې او که غټ یې او که بوډای او که نیکعملی او که بدعملی او که پیر یې او که بزرګ یې او که هر شی ځي به په دې لاره والموت باب وكل الناس داخله مرګ یو دروازه ده دا د گنج گیټ د سرکۍ گیټ نه دی چې جی زما لال قلعې دروازه ده زما نه ده خوښه دا خو د هندوستان دروازه ده دا د فلانی گیټ دروازه ده په دې باندې باندې نوځي دویم پیغام سره کې عزتمنو دی لوی لوی اولیاء کرامو شهادت ورکړې ولی قربانی به ورکې الله که خوشاله تکلیف په بزان تیرې دا بین الاقوامی اصول دی دې کې د هیڅ چا شک نشته څوک چې چا دپاره قرباني ورکړي محنت ورکړي هغه بل سړی د هغه نه څه شي خوشحاله شي د یو سړي واده یې هغه مزېدار په کرسۍ ناستي او دا نور لور دیګونو ته ناستي او دا الواګانې اچوه او دا وریجې اچوه او دا تور تور دیګونه اوچتوه خو د واده والا کس څومره خوشحاله شي یاره زما ملګرو ډېر په نرۍ سره خدمت وکړو د هغې نه خولېږي نو وایي نر خو همدې ته وایي که نه
ټول عمر پلار دلته عزتمند کوچی بازار کیسهخانه بازار صدر بازار کې ځان نه خولي وباسي بچو له څه ګټي پیسې ګټي نو وروسته بچي صفت کې زما ډېر نر پلارو ځان نه خولي ویستي دي خو زمونږ زه ته رسول یو قرباني به ورکې که خپل بچي م رسې د قرنګي جنت ته چې ځان رسې د الله رضا ته چې ځان رسې چې د ټول کائنات بادشاه دی یو ښځې سره ته مینه کې نو ته ورته څومره ډوزي ولې د اسمان نه د ستوري راکوزوم ستا نیکي هم نشي راکوزولی خو بس ورته ویم مطلب ګران نه ګران کار دله کومه او د چت نه راټوپ کومه او لکونه روپۍ به دله راوړم بینک به دله غلا کړم خو تا به خوشحاله کړم خو ته صرف ما ته ها وکړه د یو جنۍ د ها دپاره خلک څه کوي مړي کوي خلک څو کسان خلک د یو جنۍ دپاره وجلي دي د یو جنۍ دپاره د جنۍ خاوند هم وجلی دی د جنۍ پلار د جنۍ مور دی هم وجلي دي دا تاسو آیه دین ګورئ روزانه ولی مینه محبت دی نو الله رب العزت وایي زمونږ هم دغه طریقه ده خو موږ له به جایز لاره باندې راځي ځکه ته زما بنده او دویم دا خبره مې یاد لره که ته ډېره قرباني ورکړې نو ګورې زمونږ مخې ته دا هېڅ شی هم نه دی ځکه دا کوم شی چې ته قربانې نو دا هم دله موږ درکړی نو ستا به کې څه دي جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا که دا ځان دی الله له ورم کو نو هېڅ توره دې وکړله زمونږ درکړی شی او موږ له دې را واپس کو او هغه هم د کباړ شکل کې را واپس کو شپېته کاله دې استعمال کړی دی او یا کاله دې استعمال کړی او څلوېښت کاله چې دا بدن موږ نه الله قبول کړي نو موږ یا الله ستا ډېره مهرباني کباړ هم لا د څوک د چا نه لیو تا موږ نه پکې کباړ واغستو او وی دا شهید دی کباړي شهید کباړي په څوک کې شماري ته یو سړي له عزتمندو زوړ شی یو څه زوړ وی دا ما استعمال کړی دی ډېر اعلی شی دی دا سپلی او په ډبي کې ول هغه سړی سپلی کېده واقعي هغه ښه وي نو د هغه تندي باندې د باره بجاویږي که نه خدای دې غر کا ارزانه شی به دې راوړی وی خو نوی به دې راوړی وی د شرم لوښي داسې درته وایي که نه سنډي دي ټماټر پیاز که ته چاله نه وي یو څه د نه نالي وي ځم ماړه ته دا شی نه راوړې موږ له په دغه کې دې مخ ته دې ګوره او دې ټماټر ته ګوره در پورې خان دي الله رب العزت کې دا نشته یو کباړي بدن دې د اتیا وکالو او د الله په نوم دې قربان کو الله وایي زنده باد او دې سړي ته به مړی نه وایي دا زما په نوم شهید شوی دی داسې الرحیم او کریم الله دی داسې درته ویلی شي که نه چې په آرام کښېنه حاجي صاحب تا خو شپېته کاله خپلې هر څه کړي را کړي دي بس یو جنګ له لاړې یو غزا له لاړې یو شهید شوې او ځان ته شهید وې نه الله داسې نه کوي ډېر رحیم او کریم نو د دې حسین رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو په دې تکلیفونو کې موږ ته دویم نمبر خبره عبرت دا دی عبرتونو ته به ګورې موږ ته سبق څه دی چې ته به هم قرباني ورکې مونځ به کې روژه به نیسې حج به کې جهاد به کې دریم مسله ترې سره ووتله عزتمند دریمه مسله دا راووتله چې څو پورې د حکومت او د سیاست او د ریاست نظام صحیح شوی نه نو عزتمندو معاشره به صحیح کېږي نه حسین رضی الله تعالی غریب ځان دپاره خو نه وروته صحابه کرام چې څومره شهیدان شوي ځان دپاره خو نه وروتي ځکه هغوی له په زور باندې دغه ورکول قضاوت ورکو گورنري ورکول نه 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 موږ یې نه الو وایي دا دومره جنګ هم څه دپاره وکړو وایي مړه دا هم د الله رضا دپاره کړی الله خوشحالېږي د الله کلمه اوچته موږ څه کوو دې دنیا باندې یو صحابي نه چا تپوس وکړو ستا دنیا خوښه ده وایي قسم په الله زما داسې دنیا هم نه ده خوښه چې زما د جومات په ګیټ کې دوکاني او ټوله ورځ ښایسته دوکانداري مې کېږي او دا ټولې پیسې چې کومې ګټمه یو مونځ هم رانه نه قضا کېږي او دا ټولې پیسې صدقه کومه دا مې موی نه دی خوښ وایي زما دا خوښ دی چې هر وخت مې دا سره الله ته پروت وي ګټه به یې کوله کار به یې کوو خو د زړه چاهت مې دا دی چې دا ټول عمر د الله په جومات کې او د الله په دین باندې په جهاد کې قربان کړم جذبه مې دا ده داسې دوکان مې هم نه دی خوښ چې مونځ رانه نه قضا کېږي بیا مې هم نه دی خوښ دا د صحابو زندګي نو ریاست چې څوک پورې صحیح شوی نه ظلم زیاتې څیزونه به کېږي لکه د حسین رضی الله تعالی عنه غوندې ریاست وخوړلو ملک وخوړلو اقتدار وخوړلو نو دا موږ دپاره لوی عبرت دی چې څو پورې ښه کسان تاسو بر سره اقتدار نه راوستي تاسو به مرئ ستاسو بچي به مري او ستاسو خپلوان به مري چې حسین مري نو ته څوک یې ګوره دا عبرتونه دي دې وجې نه د ووټ په وخت کې خدا را خدا را خدا را ډېره احتیاط کوئ یو نیکو کمران کرالی د زندګۍ په خوند به پوه شئ دې بار ملکونو کې داسې حکمرانان دي چې لږ انصاف کوي څومره مزید دي پکې
زمونږ ملک کې نشته. خصوصا زمونږ په صوبه سرحد کې عزت مالداره سړی چې لږې پیسې دي وګټلې نو یا به فوج نه تنګې یا به پولیس نه تنګې یا به د بدماش نه تنګې کني ولا د خپل بچی دی ولي یا د خپل تربور دی ولي خپل بچی کله نه کله بدماشانو سره یو ځای شي وایي زه کډنیپ کړی پیسې راولېږه او هغه ته وایي بس نیمې بتاله درکړم نیمې ما اوچت کا. دا پکې دریم غرض دی. څلورم نمبر عزتمندو مقصد دا دی کامیابی په جهاد کې ده چې کوم قوم جهاد نه کوي او د دې توري پسې شي نو دا قوم چرته هم ترقي نه کوي. دنیا کې وګوره دا څومره قومونه چې دا لوی لوی بادشاهان دوی ټول جنګونه کړي دي. امریکا اوس هم جنګونه کوي ځکه مخکې ده څوک خو ته مخ راواړي دا بوتال پې وایي که نه زی د امن دپاره خبرې دا کوي خو خبره دا نه کوي. اوس ایران ته وایي تا بم ولې جوړ کړی دی ستا څه کار دی دا ورته مونږ ورته داسې نه شو چې تا ولې جوړ کړی دی وایي نه بس د 1974 نه د فلاني دور نه بعد به نور بمونه نه جوړوئ نو مخکې وروستو کې څه فرق دی ولې دا څومره لویه بدماشي ده. او موږ دې ته جهاد وایو چې مسلمان به د داسې بدماشانو غاښونه ماتوي نو چې نه ماتوي به د غلامۍ زندګي به تېروي. مولایان هم پکې پراته وي تاسو هم پکې ورای بل به پکې پراته دی وجې نه عزتمندو زمونږ ملکونو کې به د اسلامي ملکونو کې به چا جهاد باندې خبرې نه شوې کولی او د جهاد سبقونه یې د کتابونو نه وویستل او د ګانې بجانو سبقونه او د اداکارانو سبقونه او دا څیزونه تا په کتابونو کې شامل کړه نو دا کتابونه چې دا الکان په دې سکول کې وي خو د دې نه جړاګان پیدا کېږي که نه او چې د جهاد او د غزا خبرې وي او د بهادرۍ او د تورزنۍ خبرې وي خو تورزن خلک پیدا کېږي که نه نو دا آیات دا ټول مقصدونه دي. او پنځم مقصد دا دی عزتمندو الله رب العزت د انسان نه په خوارۍ په عبادت په دې څیزونو باندې راضي کېږي. دا پکې نشته دی چې اوچتې مرتبې والی او ستا دپاره کنسیشن دی په عبادت کې دا قصه نشته دا خبره غلطه ده چې د نبي علیه صلات وسلام نوسې جهاد یې وکړلو د جهاد په میدان کې مونږ دی پرېښی او ته په وړو وړو خبرو باندې زه مولوي صاحب یم دلته مې کار دی زه خو قاري صاحب یم باندې کار اول یو ډاکټر نه چا تپوس کړی مونځ نه کوي مونځ ولې نه کوې وایي یار ما چېرته اورېدلي دي چې په بیت الله شریف کې مونځو کې په 1 لاک دی نو زه 40 ورځو له حج له تللی وم نو سوچ کوه روزانه به مې مونځ کوو نو چې یو مونځ په 1 لاک باندې شي نو دا خو ډېر زیات ذهنو ته رسېدلي دي بس موږ ته خو ضرورت نشته دی په کروڑونو مونځونه مې کړي دي چې د مسلمان دا کنسپټ یو دا نظریه نفل او فرض کې فرق نه پیژني چې دا خو الله صرف ستا د خوشحالۍ دپاره وایي فرض الله نه معاف کوي. د انسان سترګه چې څومره هم ښایسته شي خو چې روح پکې نه کار نه کوي د فرایضو مثال خو د روح دی لاس دې ډېر ښایسته دی خو مړی نو څه به وکړي دا مثالونه دي. او د فرایضو مثال د انجن دی که ټیرونه او شیشې ډېرې ښایسته یي ګاډی نه ګرځي او الله رب العزت چې یو انسان ته وایي چې تاله به دومره دومره دا مونځ په دې قبلومه نو دا انعام دی دا څه شی دی او انعام هغه سړي ته میلاویږي چې کم از کم امتحان کې خو پاس شوی که نه او امتحان کې هغه سړی پاس کېږي چې کم فرایض کړي چې هغه بیسک نمبر بنیادي نمبر یې خو یې اخیستی که نه نو دا چې الله چاته وایي چې ته یو مونځ دې په 1 لاک دی دا هغه کس ته وایي چې فرایض یې پوره کړي امتحان کې پاس شوی نو وایي تاله به د دې نورو بیا دومره دومره اجرونه درکوم چې امتحان کې پیل یې هغه دپاره دا نه وي دا آسان مثال شو. نو بهرحال عزتمندو نو دین اسلام د دې تاریخ کې چې څومره غزاګانې شوي څومره خلک شهیدان شوي دي هغه د نورو دپاره شهیدان شوي یا د اسلامي حکومت دپاره قرباني ورکړې ده یا د مسلمانانو باندې ظلم دی د هغې دپاره قرباني ورکړې ده یا د مسلمانانو د ترقۍ دپاره قرباني ورکړې ده چې د یو ملک نه 2 ملکونه شي 3 ملکونه شي 4 ملکونه شي او د الله دین ټولې دنیا ته ورسي. نو بنیادي خبره دا شوه چې د بل دپاره قرباني ورکول دا بهتر شی دی. په دې درته د زندګۍ عام یو څو واقعات بیانوم مثال سره چې خبره درته واضحه شي چې کوم انسان د بل د خیر سوچ کوي الله رب العزت درته خیر رسوي. اصل کې ته چې د بل خیر کې که نه دا خدایي صفت دی
تاسو ګورئ الله هر چاله ورکړه کوي د بل خیر غواړي د بل خیر غواړي دا پیغمبران دي راستولي دي چې دا خلک خیر ته راشي دا کتابونه د دې د وجې نه رسول چې د خلکو سره ښېګړه وشي بچ شي د ظلم نو دغه رنګې چې کوم انسان کې دا خوی وي دا صفت وي چې د بل خیر غواړي دا انسان الله ډېر ښه کوي یو غریب ماشوم او پلار سره یو ځل ناستو الوی خوړله نو پلار یې 2 کټورو کې یا 2 کاسو پلیټونو کې الوی کې وه د یو د پاسه 2 بادام ایښي و د بل د پاسه بادام نه و د دې زوی یو ذهن سازي کوي دې زوی ته یې بچه کوم یوالې نو دغه زوی دا بادام ډېر خوښ و ماشومانو بادام چڼې ممپلي خوښي هغه بادام والا واغسته ویې خوړو چې خوړو د پلار یې چې کله الوا یا کیر خوړو لاندې پکې 4 بادام راووتو ماشوم چوک وته چې دې کې لاندې 4 کاش چې دا مې اغوستی وی نو پلار ته یې بچه څه پوه شوې وایي پوه نه شوم غوسه راله وی په دې ځان پوه کا چې د بل خیر غواړي که تا ویلی وی چې دا د بادام والا پلیټ مې پلار وخوري خیر دی نو تا له به الله 4 بادام در کړی وی تا د خپل ځان غم وکړو زما غم دې ونه کو په بله ورځ باندې بیا کیر الوا پخه کړله مغه شان یو باندې بادام پراته دي او بل باندې بادام پې پراته دي او بل باندې نشته نو د نشتو والا واغسو دې کې به کېدی شي لاندې 4 بادام یې څنګه چې تېره ځلو نو بس هغه چې وخوړو لاندې به کې یو بادام هم نه و هغه پلار یې هغه 2 بادام والا پلیټ وخوړو بیا ورته یې څه پوه شو وایي بیا غوسه شوم دا خو دې را سره بیا ګیم وکړلو ویلې بچیه بیا در کې لالچ پروت دی تا ته تېر ځل ما وویلې د بل خیر غواړه تا بیا ویلې چې دې کې به 4 بادامي د ځان غم دې وکړو زما غم دې بیا ونه کړو په 3 ورځ بیا چېرته کېناستو دغه شان یو 2 بادام یې پېښې دي بلکې بادام نشته دې بیا ویلې چې بیا لاندې چلي بیا ویلې بس پرېږده داسې چلي پلار ته وایي پلاره هر ځل زه د ځان غم کوم دې ځل زه ستا غم کوم چې ستا پکې کوم پلیټ خوښي ته هغه پلیټ والا او چې کوم تا ته کمزورې ښکاري هغه ما ته پرېږده پلار یې ویل بچه ما ته خو دا 2 بادامو والا ښه ښکاري ویل بلکل دا ته والا بس زه دا بغیر بادامو والا لم ویل زه بچه والا هغه چې پلیټ وخوړو لاندې پکې 8 بادام راووتل ورته حیران شو یې زړه ته ویل چې دې کې غوسه نشته دی ویل بچه وګوره کله چې د بل غم وکړلو الله د هغه د زړو پلیټونو والا خوراک واپس درکو لږ شان د بل زړه کې بل دپاره دغه ساته موږ چې چل عزتمندو چې مال ګران شي که ګران شوی نه وي دا تیل اوس ګران شوي وو یو ورځ صرف اعلان شي چې تیل ګران شوي دي په سبا باندې حکومت واپس نوټیفیکیشن واخیستو چې نه دي ګران شوي خلکو بیا هم تیل ګران خرڅ کړه سولر وایي ګران شوي دي په بل ویل نه دي ګران شوي خلکو بیا هم سولر نه خرڅولی نیکانو خلکو ته خلکو ټلیفون کوي یار فلحال نشته سټاک نشته یعنې څه مطلب دا ته چې په کم ریټ غواړي په دې نشته نور خو سټاک سره پروت دی نوټیفیکیشن حکومت واغستو خو خلک بدل نشو نو ټول عمر خو دا ګیمونه په سولرو کې نه کېږي که نه سبا کیر کې کېږي بل ورځ په وړو کې کېږي بل چې وړو کې ګیم وشي بیا ته چغې وی دا وړو والا ډېر ظالمان دي وړو والا مخکې ویلې سولرو والا ظالمان دي خو یو شی که نه د یو خره غوږونه او کله د بابا وار او کله د بیبې وار خو موږ ته پردي بد ښکاري او خپل راته نه ښکاري دا عزتمندو مقه ظلمي چې موږ بل سره کړي او هغه موږ ته راورسي نو عزتمندو بل ته فایده رسوه او کوشش کوه چې د بل مسلمان زړه په څه باندې ښه کېږي بس د هغه د خوشحالۍ کوشش کوه کله ناکله د بل د خوشحالۍ دپاره ځان بېوقوف کا بعضې داسې ساده شان کسي که نه دا ملګري هغوی پورې خاندي نو بس هغوی له خوند ورکوي بس ځان دقسې ساده پرېږده چې ستا د دې قمقلتوب د وجې یو څو کسان خو خاندي که خو ډېر به کس نه تنګې تنګ آمد به جنګ آمد یو کور پورې بغل نه غلی بعض ملګرو کې ساده ګل شي موږ پسې لګو ګپونه لګو په دې کې فایده مې کله ناکله نو څوک چې د بېوقوف ګڼي قلارې دي ګڼي پروا یې مه کوه خپل څه بیان ته مه پیش کوه زه پوهېږم یو ماشوم و هغه یو هوټل کې کار کو نو داسې یو 2 کسان راله نو هغه یا یو کس دی بل ته وایي ته ګوره دا ماشوم څومره قمقل دی وایي زه هر هفته دلته راځم او دا دوکه کومه او دی څنګه یې دوکه کې وایي دا د ظالم بچې 500 نوټ او 50 نوټ کې فرق نشي کولی
ویل ته ګوره ورته ها نو هغه ماشوم ته د یو د 500 نوټ کې غوښتو د 50 روپو نوټ 50 روپو نوټ وایي کوم هغه 50 روپو والا نوټ راواغستو جب کې واغسته دوانو خندل کمقل دې زمانې ته ګوره دې ته ګوره کمقل بچی دی دا نور یو دوه هلکان مخامخ ناست یې ګوري چې واخي یار دا هلک خو ډېر ساده ګل دی په دې زمانه کې دا د 500 نوټ او ړانده پې پوهېږي ړاندو له ورکړه که نه بعضې ناتخوانان یې هغه ړاندی نو بس هغه له چې ته دا لسو لوټ ورکړې هغه چې داسې وګوري نات نه تیزوي خو چې داسې ورکړې که نه چې به بیا تیش د مدینې نه قربان ربا ټول سبحان الله هغه نوټ ته ګوري بهرحال ویل دا دومره ساده ګل دی په دې نه پوهېږي نو یو دوه درې کسانو دې تپوس ماشوم هم وخندلې لاړې هغه ته پورې خندل چې دا کمقلان دي هغه دوی پورې خندل چې دا کمقلان دي یو دوه کسانو دې تپوس وکړو چې بچیا دا سړی دې بل ته لګېدی چې زه هر هفته راځم او دې سړي دې ماشوم سره داسې ټوکه کومه او دا د کمقل بچی نه پوهېږي همدغه 50 والا نوټ علي او د 500 والا نه علي نو ته په دې نه پوهېږې ویل زه بالکل پوهېږم چې هغه د 500 د زرو نوټ دی او دا د 500 نوټ دی نو ویل ته داسې چل ولې کې دې کسانو سره او خپل نقصان ولې کې ویل تم ساده ګولې دې کې زما نقصان نشته ویل څنګه دې پکې نقصان نشته ویل ګوره دا هر هفته راځي او 500 نوټ او د 500 روپو نوټ یو کس ته خندوي صرف زیاده او زه هر ځل د 50 نوټ علمه که چېرته یو ځل مې د 500 روپو نوټ واغستو نو دا بیا دا گیم ختموي بیا چاته نه وایي چې دا قمقل دی بس کیسه ختمه وي دا خو پوهېږي نو وایي په دې 50 روپو کې مې د 5000 روپۍ اوسه پورې خوړلي دي او دا هم په دې کې پروت دی چې هلکه دا د قمقل بچی وایي نه پوهېږي 500 نوټ او 50 کې فرق نشي کولی او ایسی چلو شو که ما ته د 50 روپو نوټ واغستو بغیر د محنت نه راته میلاو شو او ده لږ وخندل نو ما ته د 50 روپو نوټ هم میلاو شو او پیسې هم راته ډېر وخت میلاو شوې او که ده دا داړې چینګې کړلې او خولې لږه چینګه شوه نو سی چلو شو زمونږ د وجې نه په مخ باندې مسکان هم راشي او قلارې دې مونږ ته قمقل وایي نو بعض وخت کې عزتمندو زمونږ د وجې نه چاته خوشحالي میلاویږي نو هغه خوشحالي په خلکو باندې مه ختموئ عزتمندو هغه خوشحالي خلکو له ورکوئ او بهرحال دا ټول واقعات عزتمندو دا د دې دپاره چې موږ او تاسو ته څه عبرت معلوم شي بعض وخت یو وړه خبره یې ورکوټی شی وي عزتمندو خو بل ته د هغې ډېره فایده او موږ ته یې ډېره فایده نه وي نو دې وجې نه به یو کار نه پرېږدي مړه د دې خو دومره فایده نشته یو کسو د سمندر په غاړه باندې چېرته سیلاب راغلی و میان ډېر زیات راوتي و سیټ ته نو ده یو می رانیولو داسې بیا غزارل نو اوس یو می چې ته رانیسي او هغه غورځې نو هغې کې خو ډېر مړه شو او بل ورته یې ته غټ قمقلې دې سره څه کېږي میان رانیسي او واپس یې دریاب ته ولي او ټول وخت دې خپل ضایع کو او دې نه هېڅ هم نه جوړېږي هغه د هغه په مخ کې یو می راونیول هغه تړپېدو مړ کېدو داسې راونیول یو دوه درې میان داسې دریاب ته پرېغوستو او هغه ډېر خوشحالۍ سره په هغه اوبو کې لاړ مزل یې شروع کړو خپل بچي ورته راغونډ شو خپل یاران دوستان میان هم ورته راغونډ شو نو هغه ورته ویل ظالمه ته زما خوشحالي ته ګورې ته د دغه میانو خوشحالي ته وګوره زما پې لږ شان وخت ولګېدلو خو بل ته پې پوره زندګي میلاو شوه ما ته هېڅ فایده میلاو نه شوه خو زما د لږ شان تکلیف د وجې نه لږ شان محنت د وجې نه لږ شان کړاو د وجې نه د بل څیز پوره زندګي بچ شوه او هغه ته پې پوره خوشحالي میلاو شوه نو هر کار د دې دپاره مه کوه چې زه دې پې خوشحاله یم بعض وخت کې یو کار د دې دپاره وکړه چې په دې باندې زما پلار خوشحالېږي په دې باندې زما مور خوشحالېږي ما ته ډېر تکلیف دی خو مور مې په دې باندې خوشحاله ده مشر ورور مې په دې ډېر خوشحالېږي یاره زما